ډیرو عزتمندو محترمو مسلمانانو ورونو او خویندو، نن درته یو خاص وظیفه چې د جمعې مبارکې سره تعلق دی او ډیره برکتي او ډیره مجرب او خاص ازموده شوې وظیفه ده. د جمعې مبارکې د ورځ وظیفه ده. جمعه مبارکه ده چې څومره اعمال پکې وکړی شي د شریعت مطابق، د الله جل شانه ذکر و اذکار، په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې درود پاک، نو دا ټول بیا عملونه دا خو مبارک شي. محترم او ډیره طاقتور وظیفه ده. د آیت الکرسی مبارک وظیفه ده او د ناممکنه حاجات و مقاصد د فاره محترم ډیره برکتی ده. ډیره ازموده شوی وظیفه ده محترمو، چې کله هم مونږ او تاسو دا وظیفه وکړو نو مونږ به په خپله د دې برکات حیران کن کمالات ووینو. محترمو چې دا وظیفه مونږ هم وکړو او مونږ او تاسو په خپل حاجات دا پوره کړو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول تعریفونه د رب ذوالجلال د فاره چې خالق او مالک د کل کائنات دی. او محترم درود پاک خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې امید د رب ذوالجلال نه ساتم چې تاسو به روغ جوړ یې، په صحت با برابر یې. الله جل شانه د دنیا او آخرت ټول خوشحالی نصیب کړه. محترمو نننۍ وظیفه دا نننۍ وظیفه دا عمل دا ډېر برکتي عمل دی. د جمعې مبارکې په ورځ باندې ډېر مبارک او ازموده شوی عمل دی. محترم دا وظیفه ډېرو خلکو په خپل کارونه خپل حاجات پوره کړي دي، یعنی ازمایلی شوی وظیفه ده. محترمو اسانه مختصر وظیفه ده. محترمو چا څه قسمه حاجات وي، الله جل شانه د دې وظیفې په برکت سره هغه حاجات پوره کوي. ناممکنه ولې نه وي. محترمو د چا څه قسمه پریشانی وي، څه قسمه تکالیف وي، الله جل شانه په هغه پریشانی ختموي، تکالیف لرې کوي. د چا څه قسمه مقاصد وي، مقصد وي، الله جل شانه د دې وظیفې د دې آیت الکرسی د وظیفې او د عمل په وجه الله جل شانه هغه حاجات پوره کوي، مشکلات پرې حل کوي. محترم ډیره ازموده شوی او مختصر وظیفه ده چې مونږ او تاسو یې وکړو نو مونږ ته به په خپله د دې ثمرات، د دې برکات او د دې انوارات په خپله معلوم شي، په خپله باندې. نو محترمو دا وظیفه ډېره اسانه ده. د جمعې مبارکې ورځ اسیم برکتي ده چې کله پې دا عمل وکړی شي نو دا عمل به هم برکتي شي او زمونږ حاجات به پې الله جل شانه پوره کړي. محترمو راځو وظیفې طرف ته. ترتیب او طریقې کار یې څه دی؟ دا وظیفه په اودس کې پکار ده و د جمعې مانځه نه پس د ماښام یعنی د مازدیګر نه وروستو پورې دا وظیفه محترمو تاسو کولی شئ، هر ټیم چې تاسو ته میلاو شي، خو د جمعې د مانځه نه پس. دغه وخت د قبولیت، د دعاګانو د قبولیت الله جل شانه نه سم غواړئ نو الله جل شانه په دغه ټیم کې قبلوي. د قبولیت درجه ورته معلومه ده، ډېر علما کرام وایي حاصله ده ورته. محترمو نو اول به 21 پیرې، یعنی 21 پیرې نه اول به 2 پیرې یعنی 7 مرتبه درود پاک په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې وای. بهترین درود ابراهیمی دی. محترمو بیا به د هغې نه وروستو 21 مرتبه یعنی یو د پاسه 20 پیرې، 21 پیرې به 21 مرتبه به آیت الکرسی مبارک دا به وای. بیا به د هغې نه پس محترمو 2 پیرې یعنی 7 مرتبه درود پاک بیا په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې وای. محترمو بیا به د خپلو حاجاتو دپاره دعا وغواړئ.
تاسو ګورئ چې ستاسو دعا، ستاسو حاجات، ستاسو مشکلات الله جل شانه حل کوي او که نه حل کوي. په خپله پې ازموده په دې وظیفه شوې ده، ازموده شوې وظیفه ده. تاسو پې خپل حاجات پوره کړئ محترمو. او وظیفه د ثواب په نیت باندې په خپله هم وکړئ او د نورو خویندو ورونو سره یې هم شیر کړئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.